بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نمنګ په تیر سبق کې دا مانزه اوقات ویلو چې د مانزه کوم اوقات دي. لاول کو د مانزه د اوقات مبارک چې یو آیت ویلو او یو حدیث ویلو چې الله تعالی فرمایي چې د موږ په تاسو باندې په مقرر وخت باندې فرض کړل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پنځه منځونه الله تعالی په خپل وختونو باندې فرض کړی دي. څوک د دې منځونو اهتمام کوي کولای او د ولوږي دا غیر کو چې دې سکولي کوي او هغه لپاره او د سکولي کوي خشوع خضوع برابرۍ الله تعالی دې مورید دې په جنت داخلي او چې کم کس په خپل طریقې سره او دس نه کوي په خپل طریقې سره خشوع خضوع نه کوي دا غیر اوقات خو نه سدي نو دا په الله تعالی باندې د استزي موري نشته. بیا د منځونو اوقات مونږ ویلو چې لول نه سهار مانځه وخت داره چې صبح صادق سره صبح صادق د اسمان په کناره کې د سرنا راشي چې دا غرانا نه وستو بیا نه تیار کېږي د صبح صادق وي د دینه شروع کېږي او د طلوع الشمس نه لږ ساعت مخکې دا وخت نه دی پوری مسار بیا د ماسپخین مونږ د زوال له ټایم نه شروع کېږي زوال دې ته ویل کېږي چې کله د انوار د مېز نه اسمان چې د اسمان د مېز نه د انور دا ورواوړي بل طرف ته او ما تاسو ته چې علامه دا ده لاول کله نور راوکې دي د هر سورې مغرب طرف دی انا مغرب نه مشرق طرف ته راوړي دا سورې نو دا زوال شو زوال په ټیم کې چې د دې کم سورې ده د انسان آیت سایه اصلي وي تاسو دا کتل او بار چکه ځان ها سایه اصلي وکړو بیا چې د مسبقین وخت د کم وخت پورې دی چې کله د هر یو سیس دغه سورې دوچن شي د سایه اصلي نه د مو د امام سے په باندې او د صاحبانو په باندې چې د دې سورې د هر یو سیس مثال دا ورسي مثال واښوي نو دغه ټیم چې نه دغه د ماجګری ټیم دی کله کوم د مسبقین ټیم ختم شي د ماجګری وخت شروع شي زمونږ د امام سے پنځ باندې چې د هر سیس سورې د سایه اصلي نه علاوه دوچن شي د سایه اصلي نه علاوه څه شي دوچن شي نو دا د مسبقین وخت ختم شي او د ماجګری وخت شروع شي او د امام طحاوی رحمت الله علیه په باندې او د صاحبانو په باندې چې کله د هر یو څه سورې د یو مثال نه یو مثال دوچن شي د سایه اصلي نه علاوه یعنی یو مثال څه واشي نو مسبقین وخت ختم شي د ماجګری هغه شروع شي دې خبره باندې پوه شئ تاسو دې باندې پوه شئ نو ګوره على عصر نماذجري وهي 4 ركعات نماذجري سوره کا تم ده 3 رکعات ويبتدئ وقتها او شروع کیږي وخت درې من بعد انتهاء وقت الظهر ورسو د خطبېدو د ماسپخین د وخت نه ان ماسپخین د وخت د کم ځای پورې د کم ځای نه ختم شي نو په ماسپخین د وخت په خدمتو کې اختلاف ته کنه आवाज ناراضي نماز بخین د وخت په خدمتو کې اختلاف ته کنه زمونږ د امام سے مسلک سره چې د هر شي سوره د سایه اصلي علاوه دوچن شي د سایه اصلي علاوه دوچن شي او دا صاحبین ګل باندې د سایه اصلي علاوه د هر څه مثال یو چن شي لکه پوهچې دی باندې چې کله دا ختم شي د نمازګر وخت به شروع شي ويبقى الى غروب الشمس او دا باقی د انور د پریوتو پورې ان سو پورې چې د انور پرې وتل نه دا وخت پورې د ماجګری د مونږ کیږي خو دا خبره ساتي چې د ماخام د مازنه مخکې لږ 12 منټه مخکې چې انور لا پرې وتل نه داګې نه لږ 12 منټه مخکې مکروه وخت دی صحیح مکروه وخت لکه څنګه چې سار نور راخیږي او د انور د راختونه مخکې لږ 12 منټه دا لکه مکروه وخت دغه شان دي د انور د ډوبېدونه لږ 12 منټه مخکې دا سمي مکروه وخت او فرق پکې سره د سحر په دې مکروه وخت ته اسم منظم نشي کولای او د ماجګر په دې مکروه وخت د دغه ورځې د ماجګری مونږ کولای شي سره د قرات نه د دغه ورځې د ماجګری مونږ کولای شي دا مطلب نن د ماجګری مونږ دی او دا د ماجګر مونږ لا تعالی نه کړي او چې نور پر وته ته 2 منټه پاتې شول 3 منټه پاتې شول په دغه ټایم کې ته د ماجګری مونږ کولای شي خو د قرات سره انده مونږ مکروه دی کولای شي پوښوي په بدغه وخت کې دغه وخت ته قضا مونږ شرع کړول د دویمه ورځې مونږ پکې نه شرع کړول د تیر شي دیار پکې د بل ورځې د ماجګر مونږ پکې نه شرع کړول یا پکې د ماسپخین مونږ نه شرع کړول صرف په دغه مکروه وخت کې پوښوي به باندې هغه پوښوي به باندې د ماجګر مونږ د ماخام د بانګونو پوری کیږي
د انور د پریوتو پورې کیږي خو د انور د پریوتونه لس 12 منټه مخکې دا سوخي مکروه وږي پدې کې صرف د دغه ورځې د ماځګري مونږ کیږي خو نور مونږونه پکې یعنی نفل پکې نه کیږي قضا مونږونه پکې نه کیږي او صرف کړه دغه ورځې تا د ماځګر مونږ نه کړه نو به کولې شو کو سره د قرات نه سره د قرات پوښوي نمبر بل صلاه المغرب د مغرب وخت د ماقام وخت وهي 3 ركعات هذا ماقام سوره کا د مونږ 3 رکعات يبتدئ وقتها وقت د شروع کیږي من غروب الشمس د غروب الشمس نو واخله و د یعنی کله چې نور پریوزي ويبقى او باقي به الى غياب الشفق المغربي دا شفق الاحمر او باقي به دا د شفق احمر د غایب کېدو پورې د شفق احمر د غایب کېدو پورې شفق احمر به ما وعليه الفتوى او بدی معنی فتوا ده خاجي ما تو ګورل د ماسپخین د ماقام چې کله نور پریوزي او تیار شي نو د دې نور د پریوتو سره افق ولګي د اسمان کنارې ته افق څه ته ولګي نو په افق باندې د مغرب طرف ته سورواله دغه سورواله ته ولګي شفق احمر څورته شفق احمر نو قانون داره چې کله دغه نور پریوزي نو انور چې کوم طرف ته پریوته نو دغه طرف ته لګ سورواله د شفق احمر دا شفق احمر چې کله ختم شي نو بیا لوکټ سپینواله راشي په دغه طرف باندې چې اقص سپینواله ته ولګي شفق ابيض څورته وي شفق ابيض نو اوس په دې کې اختلاف ته چې د ماقام مون د څه ټایم پوری کیږي نو د ماقام مون چې ختم شي د مسبخین مسکوتنه وخت دا شروع شي نو د صاحبینو قول دا دی چې کله نور پریوزي او د اسمان په کناره باندې شفق احمر وي هغه شفق احمر ختم شي شفق احمر ختم شي نو د ماقام وخت ختم شي او د مسکوتنه وخت شروع شي او امام صاحب رحمت الله علیه وی چې کله نور پریوزي دا شفق احمر ختم شي دا غینه بعد شفق ابيض راشي هغه شفق ابيض ختم شي نو بیا به د ماقام وخت ختم شي د مسعودنی وخت شروع شي اګه تاسو په دې ورځو کې سوچ وکئ نو په دې ورځو کې د مسعودنی مونږ زمنګ د امام صاحب رحمت الله علیه په نس باندې جاری کیږي شروع کیږي په 8:47 باندې په 8:47 باندې نو د 8:47 پورې د ماقام وخت ته او د 8:47 د اخوا د مسعودنی وخت ته په کته د صاحبانو په قول باندې وګوره صاحبان څخه تقریبا په 8:32 باندې د دوه ټیم درکې په 8:32 باندې د ماقام مون ختميږي او د مسعودنی شروع کیږي همدغه وجه ده چې تاسو په دې سواد کې زمونږ مختلف قسم نقشې چلیږي یا د محتمم صاحب علی رحمت نقشې چلیږي او یا د خواځخیل د مولانا نصر الله صاحب نقشې چلیږي د مولانا نصر الله صاحب نقشه د صاحبانو په طرز باندې په باج واجبونو کې لاګې نقطه ده او په زمونږ د محتمم صاحب د نقشه د امام صاحب په قول باندې نو د پدې جولای کې او په جون کې د زمونږ د محتمم صاحب په نقشه کې د مسعودنی ټیم رواکیږي پناه پلس منټه لا پاسه پناه بجې په 12 منټه لا پاسه پناه بجې او په دې خوځخیلو کې او په دې په چار باغونو کې او په دې بر علاقو کې پناه بجې باندې خلکو منځونه کړي ما الله کې ټیم د وخت رواکیږي پوښوي به معنی په دې معنی پوښوي نو په دې نقشو کې د اختلاف د څه د وجه نه راغلی دی دغه د وجه نه چې لکه دا چې کله د سورواله ختم شي په اسمان کې ها سورواله ختم شي د سورواله نه چې ختم شي نو صاحبین وایي چې لکه دا ختم شي دا واست مقام ختم شو د مسعودنه شروع شو او زمونږ د امام سے مسلک دا دی چې سورواله ختم شي سورواله نه بعد سپینواله راشي او سپینواله ختم شي دا سورواله چې ختميږي نو پدې کې دا اسمان نه د افق نه د انور ترين دا 15 درجه دا خطا شوی 15 درجه خطا شوی هغه دا اسمان په کناره باندې ور دي نو چې کله دا 15 ډیګري خطا شي کنه 15 ډیګري نو هغه شفق احمر ختم شي شفق احمر ختم شي او د ماقام ختم شي د مسعودنی وخت شي شروع شي نو دا لږ ګورن ور دي کنه نو دا څه روان دي نو دې 15 درجه دا راورسي پوښوي نو دا او امام سے وای چې دا شفق احمر ختم شي د دین وروسته شفق ابي شروع شي
هغه شفق ابیض چې کله ختم شي د ماسخوتن یو شروع شي نه هغه شفق ابیض ختميږي نو دا حال کېږي چې کله 18 درجه انور چې د افق نقطه شي څو درجه 18 درجه د انور نقطه شي دا افق نقطه شي نو ګوره په 18 درجه کې کېږي نو 15 درجه لاول وخت راځي کنه نو دا نقشې چې دي نه دا په 15 درجه کې کم روغ شي وي نو پای کې د ماسخوتن وخت د وخت راوږي حکم چې په 18 درجه باندې روغ شي نو پای کې د ماسخوتن دا وخت پوه دغه اختلاف د سهار په مانځ کې دی که سهار دا وخت نه نه کته سو په دغه نقشو کې وګورئ نه د جون په میاشت کې په مې په میاشت کې او د جولای په میاشت کې د محتمم سره په نقشه کې چې نه دا ټیم د وخت راوږي د سهار اګه ما د پر نور نقشو کې ورسته راوږي نو بای کوم دغه دی چې کله مر راکېږي 18 درجه د پاتې شي راخته تا 18 درجه راخته تا پاتې شي نه دی چې فجر صادق دې داخته خد شروع شي خو شو به معنی او په 18 درجه باندې سهار وخت شروع شي او صاحبین فرمای چې لکه د انور را روان چې 15 درجه پاتې شي 15 درجه پاتې شي نو بیا به د سهار منسلین دا با شروع کیږي نو دی ودی نه پای کې د سهار په وخت کې لکه اختلاف نو په دې خبره باندې پوه شئ او احتیاط د امام سره په قول کې دی احتیاط د څه په قول کې دی ځکه چې په دای کې په 3:20 باندې فرض کا سهار کیږي په 3:20 باندې سهار کیږي دا امام سره په نسبت باندې او د صاحبانو باندې په 3:30 باندې سهار کیږي نو چې یو سړی لري د روزه نسی او د په 3:20 باندې روزه بند کړله نو د دوه باندې روزه وشول کنه او کله په 3:25 باندې روزه ماته کړله نو د امام صاحب باندې روزه وشوله وای نه شول هغه ته صاحبانو باندې وشوله دا صاحبانو باندې ټیم په درې نه راوږي او د امام صاحب باندې ټیم لکه په 3:20 باندې راوږي دا روزه نه شي وایي به باندې پوښوي ها او دا شان دي چې ګوره په 9 بجې باندې ټیم راوږي ته په 15 منټ او پناه باندې مونږ وکې نو د دوانو باندې صحیح ده کنه او چې پناه راوږي اته په 15 منټه کم پناه وکړو نو د امام صاحب باندې اسلام مونږ شو ودی نه شو کنه په ټوله دنیا کې نقشه چره د امام صاحب په 18 درجه چلیږي په ټوله دنیا کې خوښوي اعظم په دې خوځخیله کې او په دې چارواغونو کې او په دغه بره طرفونو کې ټوله 15 درجه ده او بسو کې د 15 درجه نم کم ده لکه الته کې وتاو چرته لیدلی نه چې 9 بجې نو ورسته چته مونږ شا کړي په باندې بنا باندې د موږ نه کړو کم خلک چې دغه علاقو دی هغه ته پته پته لګیږي نو بنا باندې سره کیږي نه دا د امام صاحب باندې پرې باد ورته کې درې خبره باندې پوښوي ها فار دی کوي په خلک خبره ده کړه پوښوي نور په دې باندې چې سره والټ کوونه دی پکا هر څه ته مسلمان معلومه لکه څوک کوي چې کوي دی کنه کڅوک نه کوي کنه هم ورته د څه جوړه چې لکه مونږ ولې نه کوي لا ته خو دا خبره کوي چې د وخت ولې کوي نه وخت ولې کوي هر څه په دې باندې خبره باندې پوښوي او په دې باندې خبره غیر خلکو دا کړی دی لکه زمونږ د موتیم صاحب د نقشه چې دا دی په ایمنس کې د لیکل چې شوی تاسو دغه ته وګورئ په دې پوره غاړه کې عالم دی مفتی رشید احمد صاحب نوم دی نو هغه دغه وړي کراچۍ کې مدرسو ته وړي او مختلف دارالفتاګان دا هم بسوات کې دوه نقشې چلیږي یو کې داسې ټیم دی بل کې داسې ټیم دی تاسو موږ ته وایي چې کومه برابر ده نو ټول کې دا کړی چې د موتیم صاحب د نقشه دا هغه برابر ده بل دا موبایل دی کنه دا خو چا دغه نه کوي پروا نه کوي دا خو جو خیر دی دا سړی بازو چې دا انسان جوړ کړی دا دا انسان جوړ کړی دا انسان جوړ کړی نه دا موبایل خدا خو کمپیوټر دی دا خو ماشين دی په دې ماشين کې دا مقصودی نه ټایم ورکا که په یو ځای کې تعالی په 15 درجه باندې ټایم راوځي نو مونږ بدل کا دا موبایل دی ډیجیټل غړی دی نو په دې غړو کې دا ټایم ټول لا مودمین څخه د نقشې درالي دا نه رالي هغه پوښي په دې جمعهتونو کې چې دا غړی لګیږي دا ټایم پسونه دا کوم ټول د مودمین څخه د ټایم دغه 18 درجه دی وګورئ د توسه صلاه المغرب او صلاه رکعات ما سبخان ما خام 3 رکعات دي ويبتدي وقتها شروع کیږي وخت دی من غروب الشمس نا غروب الشمس نا ويبقى الى غياب الشفق الاحمر او باقی به دا د غیب کېدو د شفق احمر یو بیلندو چې د انور د پریوتون او رسول اسمان په کناره باندې سرواله هغه سرواله ختم شي نو مقام ختم شي نو متنغه شروع جو عليه الفتوى او بدی باندې فتوا ده لکه پوه شوي صلاه العشاء وهي 4 ركعات نو دا سوره رکعات دي 4 رکعات دي او ويبتدي وقتها شروع کیږي وخت دی من غیاب الشفق د غایب کېدو د شفق نه زمون په دې باندې شفق احمر دی دا په دې باندې شفق ابيض دی دا زمون په دې باندې شفق ابيض دی دا په دې باندې شفق احمر دی ويبقى الى طلوع الفجر الصادق او دا باقی د سحر د راختو پورې فجر صادق پورې واښوي بل من صلاه الوتر وهي واجبه صلاه الوتر دا سره واجب مونږ دی او وقتها وقت العشاء او د صلاه الوتر وقت د ماسوتنی وخت دی
غیر انها تصلى بعد العشاء لیکن دا با ادا کولې کېږي د ماسوتن نه ورسو یعنی وتر د ماسوتن نه مازنه مکه نه کېږي بلکې د ماسوتن نه مازنه با ورسو کې فإن صلى احد صلاة الوتر قبل صلاة العشاء فهغه یو کس د وتر مونږ وکړو د ساعه خام د ماسوتن نه مازنه مکه نو وجب علی اعاده الوتر واجب دی بلمان د وتر دوباره کول بعد صلاة العشاء د ماسوتن د مازنه ورسو بیا الګه پوه شئ دا ویتر جنین دی باندې مسعودن نمازنه بعد کې کيو سړی ولګیدو د مسعودن نمازنه مخکې ویتر وکړل دا ویتر به دوباره برا کړځي دغه پوه شو مې باندې بلې پوه شوي یاد بشیره ته دا واړو شابه